السلام علیکم خوږو اوریدونکو کتونکو راځئ چې خپل کشران په متل پوه کړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو او متل ژوندی وساتو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یو عظیمه سرمایه ده. متل په اصل کې سوونو کاله زوړ تاریخ لري او متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شاني او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي او څرګندوي او موږ په اسانه پوهه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریک کړو. متل دی چې اخون له خو دې پی وي که د خري وي که د سپی. دا چونکې یو قصه مشهوره ده او دا متل هغې پسې شوی دی چې پخوا په زمانه کې د اخونزادګانو یو اخونزاده نو هغې چونکې د پیر او د دې مرید په شکل کې ګرځېدل نو چې په یو کلي ورغلي دي نو هغه کلیوالو ورله ډېر زیات قدر او عزت کړی دی او هسې به هم مخکې د دې ملنګانو او د دې پیرانو مریدانو خلکو ډېر زیات خیال ساتو. اوس هم ډېر خلک شته چې خیال ساتي خو زیات تر چونکې هغه رواج او رسم ختم شوی نو دوی له به باقاعده د زمیندارانو په خپلو پټو کې ځان له حصه کوله او ځان له برخې ویوله کوله. نو چې کله د اخونزاده په دغې کلي ورغلی دی نو کلیوالو ډېر زیات قدر او عزت کړی دی. دی کله د یو کره شپه کوي هغې وله قدر عزت کوي، کله د بل کره شپه کوي او تاسو ته پته ده د زمیندارو کره د پی ماسته کوچ وړي د هر وخت موجود وي. نو یو د غریب مرید چې کوم دی د هغه میلمه شوی دی نو هغه چې څه پخ کړي هغې ولې رایستي دي. اخونزاده صاحب چې هغه خوړلي دي نو په ډېر زړه نه وخوړلې، طبیعت یې هم ډېر خراب شوی بس د شپې ته پاتې نه شو. بل ځای ته شپې له لاړو، سهار ته یو ګاونډي تپوس کوي چې ګاونډي بیګا چې کوم مطلب اخونزاده صاحب راغلی و تاسو نه خفه تللی دی ځکه چې شپه یې هم نه ده کړې. ورته چې او وایي چې ولې خفه تللی و؟ یاره پته نه لګي. نو وایي څه دې ورله پخ کړي؟ وایي چې یاره څه تیار و همې ورله پخ کړي. ورته چې یاره پی ماسته پکې وي چې یاره نه زه خو غریب سړی یم او ما که پی ماسته نشته نه مې زمینداره شته. نو د هغې نه پس دا متل مشهور شو چې هغه ورته وایي چې اخون له خو دې پی وي که د خري وي که د سپی وي. مطلب دا چې د هر ځای نو د هر څه پی به دې ورله پیدا کړي تا نه په دې پیو خفه شوی دی. د دې نه یو بل مطلب هم موږ اخیستی شو چې بعضې سړی په حرام او حلالو نه وي خو چې پیسې او موقع په لاس ورشي هغه موقع نه مس کوي او هغه موقع په ضایع نه بوځي که هغې کې د بل چا هر څومره نقصان دی خو چې د ده پکې پیدا وي نو دی هغه کار سرته رسوي او هغه کار کوي چې دې ته به دا پیسې څنګه میلو شي.